بعض خلک د قربانۍ په څاروي کې شرکت کوي. افضله خبره خدا ده چې انسان خپله ښکلې څاروي ورکوټې ګډ یا چیلې ځان له والي بیل او هغه ذبح کړي. اوس ښکلې څاروي ورکوټې ورته نه میلاوېږي، نو غټ څاروي کې دي، غوا غوایي کې دي، اوښ اوښه کې دې کې دې ځان له عیسه ونیسي. نو د شرکت دا یو مسله ده، تاسو یاد لرئ چې شرکت دا په غټ څاروي کې دا 7 حصې باندې 7 حصې کېږي، د 7 حصو نه زیات نه کېږي. یو انسان ځان لپاره غټ څاروي والي، یو په شریکه په 2 والي، په 3 والي، تر حد 7 پورې کېږي. د 7 نه زیات شرکت په غټ څاروي کې دا نه کېږي. دویم دا خبره یاد لرئ، بعض خلک په 7 حصو کې یو حصه هغه د ثوابي هغه دپاره کوي، څوک پلار یې مړي یا مور یې وفات وي یا نیکه وي، د هغې دپاره کوي. نو دا یو خبره یاد لرئ چې داسې خلکو دپاره ایصال ثواب دپاره د قربانۍ حصه نیسئ، نو اراده او نیت پکې د یو کس کوئ چې فرض که دا عیسه ما د خپل والد صاحب دپاره وکړه دا قربانۍ دا حصه، او د دې ثواب زه بخم خپلې مور تم، د دې ماما تم، تره تم، نیا ته، نیکه ته، ثواب ټول دنیا ته بخلی شي، صحابو ته بخلی شي، تابعینو ته بخلی شي، ټولو ته بخلی شي. خدا یاد لرئ د شرکت کې په 7 حصو کې به هر حصې یو کس مالک کېږي. د 7 حصو نه کم کسان هم کېږي، 1 2 3 5 6 پورې هم کېږي، خو چې 7 حصې شي نو د هرې حصې به یو مالک وي. د یو حصې 2 مالکان نشي جوړولی، لکه مور پلار د وفات دي او ته وایې چې دا یو حصه زما د مور هم شو او د پلار هم شو، نه، مالک به یو کې چې د پلار دپاره کوم د دې ثواب پلار ته هم بخم او مور ته هم بخم، او که نه مالکان دې د یو حصې 2 جوړ کړل نو د تمام شرکت والا څومره کسان دي د هغې قرباني بیا نه کېږي، د هغې قرباني هم خرابېږي.